السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو، دا ویډیو صرف د معلوماتو او د تعلیمي مقاصدو تر حده پورې ده. بار زه په خپلو ویډیوګانو کې دا وینا کوم چې د مستند حکیم د مشورې او د هغه سره د سلا نه بغیر هیڅ یو بوټی مه استعمالوئ. دا خرډک دی. پښتو کې ورته خرډک وایي، خرغوږ ورته وایي، او اردو کې ورته ګیدړ تمباکو، بند تمباکو، ګدیکن، دا په اردو کې نومونه دي. انګریزي کې ورته ګریټ ملین او ملین ورته وایي. دا د انګریزي نوم دی. او په لاتینۍ ژبه کې د دې وربسکم ټیپسس، دا د لاتینۍ نوم دی او ساینسي نوم یې دی. اکثریت د دې په پرخینه ځمکه کې راخیږي، د پټو په پولو باندې هم راخیږي، او شګلن ځمکه کې، وچه ځمکه کې راخیږي. د دې په پاڼو باندې د مالوچو په شان یو سپینه دوړه پرته وي، پاڼه یې پسته وي. د تماکو د پاڼې په شان پاڼه وي، خو د تماکو پاڼه لږه غټه وي او د پاڼه لږه وړه وي. د ساه په تکلیف کې دا بهترین شی دی. د دې د پاڼو پوډر استعمالیږي او د دې رس استعمالیږي. د دې نه علاوه په چا چې هغه نري دستونه لګېدلي، هغه نری دست هم بندوي. د دستونو دپاره، اسهال دپاره دا ډېر اعلی شی دی. دا ټول بوټی یا د دې پاڼې چې راوشو کولی شي او وټکولی شي او په کپړه کې ځان ته د پیټ په طریقه باندې کېښودی شي. د 2 ګنټو نه واله تر 3 ګنټو پورې، مسلسل تر 7 ورځو پورې دا تنګي پیدا کړي. د بواسیرو د استعمال لپاره د دې رس استعمالیږي، تقریبا 1 پیاله پورې د ورځې 2 ټیمه. او د دې نه علاوه چې دا ټول بوټي راوشو کولی شي او وچ کړی شي، او بیا د بواسیرو د استعمال لپاره د هغې دوني لوګی چې ورته مونږ تاسو وایو، هغه ځان ته لوګی کوي، نو هم ورسره الله تعالی د بواسیرو هغه تکلیف ختموي. د څرمنې په مرضونو کې فایدهمند دی. زخم زر ښه کوي او زخم زر جوړوي. د زمیندارو خلکو څاروي چې کله زخمي شي، نو زمیندار خلک د دې پاڼې وټکي او د هغې نه یو پیسټ غوندې جوړ کړي او د هغې مرهم پټی وله کوي. هغې سره د هغې څاروي زخم ډېر زیات زر راډک شي. دی اگر چې په پرخینه ځمکه کې او په کلکه ځمکه کې ولاړي، خو دی یې ډېر زیات روس په معمولي لاس سره دی راوځي. حافظ الفوري صاحب په خپلو اشعارو کې هم د ده یو تمثیل ورکړی دی، او هغه یو شعر ویلی دی چې زه یې محکم بوټی ګڼمه د مماڼې، چې لاس ور واچوم هغه لکه خرډک وخیږي. د دې دا مطلب دی چې یاره دی ډېر زیات کمزوري او ډېر زر راوځي. د غوږ زخم، د چا غوږونه چې بهیږي، د هغې دپاره هم دا ډېر مفید دی. د دې د پاڼو رس په قدر د یو 2-3 څاڅکو په غوږ کې دې کوي، هغې سره به دغه غوږ زخم ختم شي او د غوږ هغه رابهېدل، نو چې ترې رابهیږي، دغه به بند شي. بله طریقه یې دا ده چې د دې شنې پاڼې د شړشمو په تیلو کې وسوځولی شي او بیا چاڼ کړی شي او هغه تیل په غوږ کې استعمالوي، نو هم ورسره زخم ښه کېږي او د غوږ بهېده ورسره بندېږي. دا مختصر کلیپ کوم خوښ شوی وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ، او یو پیره بیا عرض کوم چې چینل درسره سبسکرایب کړئ، د ټالۍ دا بټن درسره ووهئ چې نوې ویډیوګانې تاسو ته راځي، نو تاسو به د هغې نه باخبر یئ. ډېره مننه، ډېره مهرباني. د ویډیو د کتو ډېره شکریه.